د پیښور های کورټ په نخښه 19 مای د 3 MPO یا د امن عامه د بحاله د قانون لاندې نیول شوو کسانو گرفتاری غیر قانونه وګرځوله. عدالت د یاد قانون لاندې د نیول شوو کسانو د خوشی کولو د نور د نه نیولو حکم کړی دی. د پیښور های کورټ وکیل شبیر حسین ګیګیانی وایي چې دوی ګڼو وکیلانو د نخښه 19 مای د پیو پاتور کې نیول شو او کو څوک به د 3 MPO لاندې نیول کېده د هغې په ضد های کورټ ته خواستونه کړي وو او نن های کورټ حکم وکړو چې د یاد قانون لاندې د گرفتاریانې یې غیر قانونه وګرځولې. په خبرو کې هغه وویل چې د 3 MPO لاندې نږدې د 400 کسانو په ضد پرچې کټ شوي او په دې کې د 300 پورې کسان نیول شوي چې زیات پکې په ضمانتونو خوشي شوي خو مو خو دوی عدالت ته د یاد قانون د کارېدو په ضد خواستونه کړي وو چې جسټس اشتیاق ابراهیم او جسټس ارشد علي چې دغه خواستونه ولیدل نن یې حکم وکړو چې څوک د 3 MPO لاندې نیول شوي هغه د خوشي شي او دغه گرفتاریان غیر قانونه وګرځولې. په خیبر پښتونخوا کې د نگران حکومت د اطلاعات وزیر بیرسټر پیروز جمال کاکاهیل وایي چې په خیبر پښتونخوا کې د نخښه 19 په پیو کې کړتیا په تور د 2800 پورې کسان نیول شوي. خو ول چې نن عدالت حکم کړي او 3 MPO لاندې د نیول شو د خوشی کولې ویلي. خو نو موړ ول چې دوی د نخښه 19 مای د پیو پلټنې کوي ویډیوز ګوري کو څوک په کومه پیښه کې ککړ معلوم شو بیرته بنول کیږي. پاکستان کې په نخښه مای تحریک انصاف ګوند د مشر او مخکنی وزیر اعظم عمران خان د غبن په غزیه کې د نیول وروستو د تحریک انصاف غړو د مل په لویو خارونو کې قهرجن مظاهره کړې وي. پراول پنډه کې په پوزي مرکز جیچکو او لاهور کې د کور کمانډر په کور ورغلیو ورونه چولیو گاډي مات کړیو د نورو سرکاري ودانو ته د تاوانونو اړولو تورونه پر لګول شو. په نخښه 19 مای قهرجن مظاهرو کې پیښور کې د ریډیو پاکستان ودانی خوم سوځول شوی و. د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر او مخکنی وزیر اعظم عمران خان ویلو چې د نخښه مای په بهانه جوړ کړی شی او د هغه ګوند ماتول کیږي. په لزګونه خزي او ماشومان نیول شوی او په پوزي عدالتونو کې پر مقدمه چلول کیږي. رانا سن الله ویلو چې ترګره په قضیو کې په ټول ملک 3900 کسان نیول شوی. په پنجاب کې 2588 کسان او خیبر پښتونخوا کې 1000 کسان نیول شوی دي. هغه ویلو چې په نورو قضیو کې 5510 کسان نیول شوی په هغه کې 80% په ضمانت خوشي شوی دي. علب خان شیرپو دلبر نیوز 400 د پیښور